أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے یعنی اے د ایمان خاوندانو اے ایماندار خلقا لا تتخذوا عدوی وعدوکم من سیتاسو دشمن زما لرا او دشمن خپل لرا اولیاء پا دوستی سرا دوستان تلقون الیہم بالمودتی ورغرزوی تاسو پیشکوی تاسو دویتا بالمودتی حق دوستی لرا پیغام د محبت پیغام د دوستی لرا وقد كفروا بما جاءكم من الحق حالان کی دوی کوپر کړه دے پها غس چراغلی دی تاسو ته د حقنا یخرجون الرسول و ایاکم اباسی دوی رسول د الله لرا او تاسو لرا د خپل علاقینا ان تؤمنوا بالله ربکم د دې وجه چې تاسو ایمان راوړې دې په الله چې رب تاسو دې ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرت تاسو اوتلی د پاره د جهاد په لار زما کې وابتغاء مرضاتی او د پاره د تلاش کولو د رضامندۍ زما تسرون الیہم بالمودتی پټ لګی تاسو دوی ته هغه پیغام د محبت لرا پیغام د دوستی لرا وانا اعلم بما اخفیتم حالان کې زخپو هیم په هغه چې تاسو یې پټوي وما اعلنتم او په هغه چې تاسو ښکار کوي ومن يفعله منكم او چاچ وکو دا کار ستاسونا فقد ضل سواء السبيل نو بس یقینا دے خطا شو د نیغ لارنا ان یثقفوکم کجرد دوی وس عمومی پتاسو کوس برشی پتاسو یکونو لکم اعداء نویب بیا دوی ستاسو دشمنان وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ او را اگدوی بدوی تاسو تلاسو نخپل وَأَلْسِنَتَهُمْ او جب خپلی بِالسُّوءِ پبدئی سرا وَوَدُّوا او خوخوی دوی لو تکفرون کاش چی تاسو کفر وکڑی کاش چی تاسو کافران شئی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم هرگز بپید درن کی تاسو تا رشتہ داری استاسو او نا اولادون استاسو یوم القیامت پورزد قیامت یفصل بینکم فیصله بکوی اللہ تعالی پا منستاسو کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ تعالی پا حاغس چتاسوی کوئی لدن کے دے قد كانت لكم اسوة حسنة یقینا داستاسو دپارا نمونه خیستا فی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام کی والذین معہو او پہاغ کسانو کی جدد سرو اذ قالوا لقومهم هاغ وخت دوی اویل قوم خپلتا
انا براء منکم بیشک من بیزار یستاسنا بے تعلق لا تعلق یستاسنا ومما تعبدون من دون الله او دها غسنا چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نا کفرنا بكم من انکار کړي د تاسو نا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء او خکار شوی د پمین زمون او مین ستاسو کی العداوة دشمنی والبغضاء او بغض نفرت ابدا ہمیشہ دپارا حتی تؤمنوا بالله وحده آن تردی چتاسو ایمان راوڑی پا اللہ چی یک یو دے الا قول ابراہیم لأبیه مگر واہغ وینا د ابراہیم علیہ السلام د پار د پلار خپل لأستغفرن لکا چی خامخابز بخن غوارم ستا د پارا وما املک لک من اللہ من شیء او زمالک نیم ستا د پارا من اللہ د عذاب د اللہ نا من شیء ذر برابر ہم ربنا علیک توکلنا اے زمونگ ربا توکل کڑے دے مونگ خاص پتا باندی وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا او خاصتا طرف تر رجوع د زمونگا راجع کی گمونگا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ او خاصتا طرف تدرت للی درگرزی دلی ربنا لا تجعلنا فتنة اے زمونگ ربا مگر زوی من فتنة زید ازمیخ زید امتحان تختی مشق للذین کفروا دهاغی کسانو دا پارا چی کفری کڑے واغفر لنا ربنا او بخنو کی منگتا اے زمونگ ربا انک انت العزیز الحکیم بیشک تی غالب او حکمت والا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة یقینا دستا سود پار پدوی کے اغا نمون خیستا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دهاغ چاد پارا چهغا امید ساتی در رحمت دا اللہ والیوم الآخر او امید ساتی دورز دا اخیرت دا کامیابی دورز دا اخیرت ومن یتولا او چاچ مخوارولو فإن اللہ هو الغنی الحمید نو بس بیشک اللہ تعالی دے بے پروا او ستائل شوی ذات